أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو درېږئ مانځته یعنی اراده د مونځ د ولاړې وکړئ فاغسلوا وجوهکم ووینځئ مخونه خپل وایدیکم لاسونه خپل الى المرافق تاسو ورته څه وایئ موږ ورته څنګل وایو سره د څنګلو وامسحوا برؤوسکم امسحو کوئ په سرونو خپلو وارجلکم او وینځئ خپې خپلې الی الکعبین تر پړکي وایي تاسو ګیټه نو دې ځای مسله ده فرائض د وضو پنیز د امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو صرف دا سلور سیزونه فرض دي چې کوم دی آیت کې ذکر دي مخ وینځل لاس وینځل سره د څنګلو سر مسکول او پښې وینځل امام احمد امام مالک او امام شافعی هغه وی نیت کولم فرض دي او داس نیت کول نو کې یو سړی چرته په سویمنګ پول کې یا په نهر کې یا په کوی کې غوپو والا او اراده د او داس نه و نو دا په نسبت باندې دې سره مونږ نه کیږي په نسبت امام صاحب او داس اتوماتیکلی وشو او داس وشو اتوماتیکلی نو هغه وی نیت پکې فرض دی بیا امام احمد او امام مالک ورپسې بل مسله هغه وی چې دا د اودس ټول اعمال به پې در پې کوي کنټینیوسلی یعنی دا څنګه چې لاس دی وینځل خله دی وینځل مخ دی وینځل بیا پر لپسې هغه وی دا فرض دی امام شافعی او امام احمد هغه وی ترتیب فرض دی ترتیب مین آرڈر نو آرڈر مانا په قرآن کې لومبه مخ ذکر دی لومبه مخ وینځي بیا لاسونه ذکر دی بیا لاسونه وینځي بیا سر مخ ذکر دی بیا سر مخ کې بیا پښې ذکر دی بیا پښې وینځي کدا ترتیب دی ګړبړ کړ دس آرڈر دیکھو یعنی پښې لومبه وینځلې بیا د مخ وینځل بیا د سر مسکه او پسې د لاس وینځل نو پنځ د امام مالک او د امام ابو حنیفه خو د شو خو پنځ د دوی نه د شوی ځکه ترتیب ختم شو او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې مخل دته مخل وای داس ربینګ مشل دام فرض دی نو کاسه وبده تیرې کړې نو وای او داس نه لشي کبه مخ دې سه وبده تیرې کړې او دې نه مش امام مالک وای او داس نه لشي ځکه وای دا فرض دی بلا مسله چې مخ وینځي نو مخ ستوي نو مخ طولن معنا اوږدوالی شروع کیږي د هغه ځای نه چې کوم ځای نه عموما د سر وخترا کیږي کوم ځای د سر وخترا کیږي د زنه تر لاندې پورې ادا ځنه راکړه د دې د لاندې څه ادا دې پورې او عرضن دا د غوګونو نرمۍ دي لوک د دې میاس کې
نو گویا داسې دی دی خو ګوره دا مخ نو کدی کې سیسه وچه پاتې شوه نو بیا اودس نه کېږي. لاسونه نو دا سنگل وینځل ورسره لازم دي. کدا وچه پاتې شوه بیا اودس نه کېږي. دریم شی دی د سر مسکول. امام مالک صاحب وایي ټول سر مسکول فرض دي. نو دا په چې سر مسکې نو دی خو ګوره داسې به لاسونه لاندې کړي نو داسې به کړي چې ټول سر مسه شي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې سیسه د سر مسکول فرض دي. نو که دوه درې وختې داسې په دې خو ګوره داسې ګوته لاندې کړه او داسې وکړه درې څلور وخته بلکې درې څلور نه زیات لاندې شو مسه شو بس هغه فرض شو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا ټول سر مسکول دا تکلیف دی. ټول سر مسکول دا تکلیف دی. موږ ته کړه وای او دا د وسلور وختو هغه وای دا جوکو نخکاری دا څه شي مسخره ونه ده. نو نه خو هغه وای چې ټول سر او نه هغه وای چې د وسلور وختو بلکې هغه وای سلورم ایسا سر ایٹ لیسٹ سور ایسا سلورم ایسا. او دا تایید کړی دا په یو نقلی دلیل او په یو عقلی دلیل. نقلی او عقلی یا قیاسی. عقلی ته قیاسی هم وایي. نقلی دلیل خدا دے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے مغیرہ ابن شعبہ اگوی پیغمبر علیہ السلام او دسو کو نمت اکڑا پا ناسیہ باندے نون الف سواد یا او ہا ناسیہ نا خود ناسیہ ذکر کرے دے خوزگورو چې لغت کې یا د عرب پنځ باندې یا د فزیکل خلقو پنځ د سر سوې شي دي. نو فزیکلی خلقو سر تقسیم کړه د سلوري سوتا. یو دا ګوره دا شی طرف فود یمنا وی ورته فود فا واو دال یا میم نون او یا نو د پاسه په ولا زوړه یمنا یعنی شی طرف. بل ته وای فود یسرا چپ طرف ته وای فود یسرا یا سین را او یا د پاسه ولا زبر. او بل دیکھو ګوره دایسه قذال قاف ذال الف لام قذال او دا فرنٹ دیکھو گوڑا دیتا ہوئی ناسیہ. نو اس مغیرہ ابن شعبہ چلو ناسیہ ذکر رکو نو مانا دارا چا سلورم ایسا پیغمبر علیہ السلام مسا کرے ہوا. دا یو مسئلہ. دویو مسئلہ چا پا مانزکی دا پردے پا حوالا چې د بدن کمیسه پټول لازم دي. د بدن کمیسه پټول فرض دي. چې نارینه لپاره هغه دي زنګون نه تر نامه پورې دا فرض دي. او د زنانه لپاره ټول بدن سوا د مخ لاسو او د قدمینو نه شونه. نو چې دا د کمیسه پټول لازم دي. نو شریعت تسلیم شده مسله ده چې کپاغي کې د کومې حصے سلورم حصہ ښکارا شو په مانځ کې نماز مات شي. لکه اوس دا وګوره سر دی. اوس د ځان لپاره سر پټول خو فرض دي.
نو په مانځ کې کسلورمه یې سره سر ښکاره شوه نو مونځ مات شو. دا څنګه ده؟ دا دې نه شروع ده، نو ورځ نه شروع ده تر دې ځای دا مستقل اندام دی، دا مستقله یو ایسه ده. نو دې درواله دې ده پورې کسلورمه یې سر ښکاره شوه نو مونځ مات شي. نو پته ولګېده چې په اعضاو کې څلورمې حصې له شریعت اعتبار ورکړی دی یو حکم په حواله، لہذا مسح کې به هم کم از کم د څلورمې حصې اعتبار وي. دا زمونږ امام چې دی بیخي ټیکنیکل سړی دی. دغه ټول سر د امام احمد هم مذهب دی، ټول سر مسح کول ولې نه کوي کار دا ولې کا ټول سر مسح کول دا ستاسو دیم کتاب ته کوم به دا امام احمد رحمت الله علیه هغه لکه امام مالک کوئی ټول سر مسح کول فرض دي، خو هغه وایي د ښځو دپاره نه، ځکه د هغې سر ویښته وایي ډېر دي، نه که ټول سر پرې مسح کوې نو هغه به لوندېږي، نو خصوصا په یخ موسم کې تکلیف دی هغې دپاره. نو هغه وایي د زنانه دپاره صرف دغه ناصیه ده څلورمه حصه. امام صاحب بیا وایي چې عجیبه خبره د ښځې سړي فرق ولې راغلی دوله. او د پښو باره کې پښې وینځل سره د ګیټو دا خو یو مسله شو. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو درېږئ مانځه ته، یعنې اراده د مانځو کوئ، فاغسلوا وجوهکم وینځئ مخونه خپل و ایدیکم لاسونه خپل الی المرافق سره د څنګلو، وامسحوا برؤوسکم امسح کوئ سرونه خپل وارجلکم خپې خپلې الی الکعبین تر گیٹو پورے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اکتاسو اے جنابت کی فَاتْوَهَرُوا نبیا ځان خپاک کئی، خپاک مانا غسل کئی، ځان خپاک کئی مانا نبیا دال تولی کئی چې جنابت غسل دیکھ درې شیونه فرض دی. نمبر اول خلو وینځل، خلو وینځل په اودس کې سنت ده، خو د جنابت غسل کې فرض ده. نمبر دویم پوزه وینځل دا فرض ده. او نمبر دریم ټول بدن وینځل. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اَكَچَرِيَ تاسو مریضان او غلا سفر یا سفر باندې او جاء أحد منکم یا راغ یو کس د تاسو نه من الغائط د کندنه، نو غائط وایي کندې ته، نو عموما به عرب د تقاضای حاجت ته پارچه تلل کندې ته به تلل، لکه څو خلک سارا تخي. او لامستم النساء یا ملامسه مو کړې وه د ښځو فلم تجدوا ماء نو نمو منتلے ما ان اوبو فتیممو سعیدن طیبا تیممو کئی سعیدن طیبا سعیدن طیبا دا پاکیزه خاوری، دا پاکیزه خاوری. نو سیو مسئلہ خودل دا ناشو چه تیمم لکه په وقت دا ضرورت چه دا اودس قائم مقام دے، نو دا رنگه د جنابت د غسل قائم مقام دی چې ضرورت یو اوبني یا په اوبو استعمال باندې بنده قادر ني نو څوک تیمم کی، نو که ضرورت د غسل او دغه عذر وي ورته
نو بیا به هم څه کوي؟ تیمم به کوي. او د دواړو شیونو لپاره تیمم یو شان دی، یعنی په ګردالود شی باندې یا په ګرد باندې، په ګردالود شی یا په ګرد باندې لاس وهل دي چې نیت وکړو د تیمم دې لپاره چې به اودسي ملوي شي او عبادت کول جایز شي. دا نیت دی. نو سړی داسې لاس ووایي، نو یو اول مخ باندې راکاږي او بیا دویم ځل باندې لاس ووایي، نو بیا دې څنګه باندې داسې صحیح. اوس دغه اودس دپاره هم دی، د جنابت دپاره هم دی. جنابت دپاره دا نشته چې بیا ټول بدن خاورې ته ووایي. بله مسله، او لامستم النساء، چې ملامسه مو کوي د ښځو. اوس ملامسه د لمس نه ده، لمس وایي ټچ ته، لمس وایي څه ته؟ ټچ ته. امام شافعی رحمت الله علیه د آیت دا لفظ لټرلی اغسته ناغوي چې بدن د بدن د نارینه سي بدن د زنانه ټچ کا، بدن د زنانه ټچ کا بغیر د یو کپڑے نه پمینس کې، نه داس نه چې داسې کپڑے سره نه، یعنی داس د بدن کلاو حصہ، د بدن کلاوي سره ټچ شو په اراده یا بے اراده، په اراده یا بے اراده ناغوي او داس مات شو او ایسا کہ اللہ ویلی اولا مستم النساء او دس مات شو. امام مالک رحمت اللہ علیہ او امام احمد اغی دوارا وی چی آگے ٹچ سر او دس ماتیگی چی کم ٹچ پا شہوت او پا لذت شو، بسو شو پا شہوت شو. امام احمد پا شہوت او پا لذت یعنی مزیم درکا نو دے سر او دس مات شو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې په ټچ کولو د زنانه د بدن او دس نه ماتېږي، ځکه چې د اودس د ماتېدو دپاره بنیادي شی راوتل د نجاست او د پلیتۍ د بدن نه، یعنی جنرال پرنسپل سره د بدن نه چې نجاست راوځي نو هغې سره اودس ماتېږي. نو ټچ سره خو څه نجاست نه راوځي. ها البته که ټچ خو شو د لذت د وجې څه نجاست راووته بیا خو د نجاست د وجې مات ټچ د وجې نه، هغه اودس د وجې مات د نجاست د وجې. اوس هر چې دا لفظ دې دی ځای او لامستم النساء چې مونږ دا لمس نه دی، لمس وای ټچ تا، نو آیا ملامسه هم ټچ ته وای؟ بیا خو الله تعالی ویلی او لمستم النساء، لامستم به نو ویلې دې لام باندې بدور ولاړ زبر نو، دې باندې به صرف زبر او لمستم النساء او لامستم النساء بنو. صحیح شو؟ نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې پته ولګیدا چې د لمستم په ځای الله لامستم وي نو بیا څه بله معنا مراد ده، بیا څه مراد ده؟ او هغه بله معنا عبد الله ابن عباس سے وایي چې والملامسه هو المباشره، چې ملامسه معنا سیکسوال انټرکورس یا مباشرت فاحش. مباشرت فاحش معنا چې د بدن خاص ځایونه یو بل سره ولګي، د بدن خاص ځایونه ناغي سره اودس ماتېږي، او هر چې نفس مسه کېدل د بدن د ښځې دي نو دې سره نه ماتېږي. وجه
درې احادیث کی امام بخاری روایت کړي. نمبر اول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې د شپې تیاره وه، پیغمبر علیہ السلام یې بستر باندې نه موندو. حضور علیہ السلام بستر باندې نه و، او دا هغه زمانہ وه چې د پیغمبر علیہ السلام د قتل منصوبې تیارې دي، بهر نه به خلک راتلل وبنیولی شو، او چې کله به انویسټیګیشن یا انټروګیټ شوی نو یې به او دې دپاره راغلي وو چې پیغمبر علیہ السلام اسیسینیټ کړو. نو بهر به د کور نه چاپېره به صحابه پاره ورکوله. څه به کوله؟ پاره به ورکوله، چوکیداري به کوله، پیره وایي. او دنه حضرت عائشہ یا نور امهات المؤمنین هغه به هم ډېر سنسټیو دی، باب ډېر الرټ وي. نو د شپې پیغمبر علیہ السلام به بستر باندې نه موندو، نو فکر را سره پیدا شو. نو رڼا نه وه، نو داسې موږ ته لاس تپول وایو. لاس په تپول په ځمکه چې چېرته شته که نه، نه چې لاس مې تپول فوجدتو ساجدا، نو لاس مې د هغه قدمینو مبارکو سره ولګېدل او حضور علیہ السلام په سجده و. حضور علیہ السلام مونځ کو په سجده و. نو اوس پته ولګېده چې د ښځې او د نارینه بدن ټچ شه که ټچ نه شه؟ ټچ شه. او پیغمبر علیہ السلام ورته دا ونه ویل چې اف عایشې اودس مې مات شه. ولې؟ ځکه چې د ښځې او د سړي بدن ولګېده، نو پته ولګېده چې دې ټچ کېدو سره اودس نه ماتي. دویم حدیث دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې زه ودوم، پیغمبر علیہ السلام مونځ کو او زما خپې د پیغمبر علیہ السلام د سجدې ځای کې وي چې کوم ځای یو سپوز ټو میک سجده. نو حضور علیہ السلام خو به ډېر اوږد قرات کو، شپې مونځ به ډېر تلاوت به کو. نو چې کله سجدې ته راغی نو زما فکانه یغمزني، داسې بیا زه پنچ کړم. څه به کړم؟ پنچ به کړم. نو ما به قدمونه د سراغون پروفول به مې کړل. حضور علیہ السلام به سجده ولګوله، نو چې بیا بل رکعت ته پاندې بیا به هغه ډېر ساعت تلاوت کو. نو ما له بیا خوب راغی، نو ما بیا نو پیغمبر علیہ السلام چې بیا راغی سجدې ته، نو بیا به زه پنچ کړم. نو زه وګوره بدن ټچ کوي او اودس نه ماتېږي. نو که دې سره اودس ماتېدی پیغمبر علیہ السلام به دا پنچ کول ولې کول. دریم حدیث دا خو جواب شي امام شافعي ته، دا جواب شي ته امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ته. او دا اوس دریم حدیث دا جواب دی امام بخاری ته، دا امام مالک ته، دا جواب دی امام مالک او امام احمد ته. هغه وایي چې هغه ټچ چې په شهوت او په لذت شي، هغه ټچ چې په شهوت او په لذت شي هغې سره اودس ماتېږي. امام بخاری حدیث نقل کړی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با بعض اوقات خپل بیبي ښکل کړه. نو خپل نوم خو نه دی غفله چې ځکه د حیا خلاف وي، یعنی بعضې بیبي به ښکل کړه. نو اوس یو دا چې لور پلار ښکلی یا پلار لور ښکل کی یا رور خور ښکل کی یا زوی مور ښکل کی، هغې که شهوت او لذت نه هغې که محبت وي یا صحیح احترام وي، یا احترام وي یا محبت وي. خو چې سړی ښځه ښکلی نو دې کې شهوت او لذت وي، دې کې څه وي؟ شهوت او لذت وي. نو اوس پته ولګېده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښځه ښکلوله په شهوت او په لذت ښکلوله. ثم یخرج ویصلي ولم یتوضا، بیا پیغمبر علیه السلام د کور راووته، امامت به وکړو، حضور علیه الصلاة والسلام به کله اودس نه تازه کو. نو پته ولګېده چې ایون که په شهوت باندې بدن ټچ شي، خو چې د بدن نه نجاست نه راوته نو دې سره اودس نه ماتېږي. دا زمونږ د امام صاحب چې دی نو ځکه چې سنس کوي، یعنی دا نه چې خلاف سنس دي، سنسبل دي سره ټوله. او لامستم النساء، آیا دا چې ملامسه مو کړې د نساءو یعنې د بیبیانو، سنس ته ټول نه لوی دا دی چې او لامستم النساء لفظ راغلی دی، لمستک ته وایي. اوس ته اعتراض پې کولی شي او وایي دا قرآن نه لفظ وباسو، او بله خبره چې اوس امام صاحب دوره تحقیق کوي پکې
چې دا لمس قضای باندې لا مسق وي نو بیا به دې بل معنا مراد دي نو ماتي دا بر سورازي او لامستم النساء فلم تجدوا ماء زکه وای چې هغه پلیتای را او دس ماتیږي چې کومه پلیتی د بدن د دوو لارو نه راوځي څنګه راوځي دوه خاص لارې چې غینه پلیتی راوځي نو کاغینه پلیتی راوځي نو دس ماتیږي د بدن د بل نه پلیتی راوځي هغه وینه پلیته خو ضرور ده خو اس کدا د وړو بولو په لار راوته یا د لوی بولو په لار راوته نو بیا خو سره دس مات ده خو کړه دین علاوه د بدن د بل ځای راوته نو بس هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کې سبو کې هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کې نور او دس ور سره نه مات شوی صحیح شو او لامستم النساء فلم تجدوا ماء بیا تاسو نه مندوب فتیمموا صعیدا طیبا او دغه وجه چې کقه تاسو کوي کقه سړیو ک په ډکه خپل باندې نو د امام ابو حنیفه او د امام احمد رحمت الله علیه په نسبت او دست مات شو سوچ څنګه راشه پلیت دی ان مدینه چې راوته نو څه شي پاک ته پلیت دی نو پلیتی را او راوته نو دست ور سره مات شو امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي نه پلیتی خدا خو په دوه لارو نه ہوتی پلیتی ده خو په دوه خاصو لارو نه ہوتی امام شافعی امام مالک څنګه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تیمم کوي د تیمم لغوي معنی د قصد کول څه شي قصد انټنشن ها نه ما بشتان سره دا د تعلق نشته البته که بشتان د خرول او وینه سره راوته نو هغه سره هم حدیث ته چې هغه ولې په قیبانه او داس نماتي امام شافعي او امام مالک سره ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انه قاء ولم يتوضا حضرت عائشہ فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیوک او داس تازه نک پیغمبر علیہ السلام قیوک او داس تازه نک صحیح امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي تبل حدیث راځي انس چې من قاء او رعفا فليتوضا من قاء او رعفا فليتوضا چا چې قیوک یا په پوزه وینه رااله چا قیوک یا پوزه باندې وینه رااله نو دې او داس وکي او زړو حدیث یو بل سره کنټرډکشن پیدا شي چې یو حدیث خدای له چې چا قیوک نه دې او داس وکي صحیح التبل حدیث پیغمبر اسلام قیوک او داس نوک امام رحمت الله علیه فرمایي چې کیس کنټرډکشن نشته قید دو قسمه ده یو هغه چې په ډکه خلی یو هغه چې معمولی شی راشي هغه نه شی راشي نام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیس په لغو نه شی راغله دی وجه او داس نو کړي کوم چې حکم دی حضرت انس والا روایت هغه چې په ډکه خلی باندې ځکه چې هغه کوم لګو نیوي هغه اکثر د مدینه نه هغه د سینې نه یا د حلق نه یا د خوراک نه لنی د خوراک نه نو څو پر د خوراک د نه تعلق نه د پولیسي ونی پلیت کوم ځای شي چې معده ته ورسې چې په ډکه خله شوی نو دوه شی په ناده کې نو پروت اچرته معده کې یا دا سره حکیمو که ډاکټرو که انجینیرو که څه شي تاسو ها یا هر بلاوا هر ینه دا اوس د میاشتې د لیدلې دا د میاشتې د دوه باندې روزه کول یا اختر کول صحیح نو د امام رحمت الله علیه مذهب دی چې اهل مغرب د اهل مشرق په لیدو او اهل مشرق د اهل مغرب په لیدو باندې روزه اختر نشي کولای صحیح دته وی بلاد بعیده ما far distance یا far distant area څه شي far distant area نو far distant area دا غواړي چې تاسو کې د distance په سورې ځکه distance د پاکستان او د افغانستان نشته کنيشته اوس د افغانستان په لیدو باندې پاکستان کولای شي کنه موږ به کولای شي د پاکستان په لیدو افغانستان کولای شي کني شي کولای او کولای شي امام صلی الله علیه دومره بهترین کرایټیرین ورک و هغه ملک څه شي هغه ملک چې بل ملک سره په شپه کې شراکت وي بل ملک سره د شپې په اوقاتو کې شراکت وي
نو که په دغه دوه ملکونو کې مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی، کوم ملک؟ مشرقي ملک سپوږمۍ لیدلی، نو داغه نه مغرب ته کوم ملک دی هغه په باندې اختر او روزه کول شي. هغه په اساس ځکه چې د شپه کې شراکت شته، خو چې کوم ځای ډسټنس دوره چې د شپې او د ورځې فرق شي. زګوره دا هغه زمانہ و چې امام رحمت الله علیه هغه زمانہ کې دومره استرانومي ویلې و، صحیح ویلې و، دومره استرانومي ویلې و، صحیح. بیا اوس د میاشتې د کتو په حواله چې کسان رااله 200 او هغه وی چې مونږه میاشت لیدلې ده، امام رحمت الله علیه فرمایي ټیک او متقیان هم وی، نیکان به وي، مزګزار به وي، قوم به شهادت اخلو. ناغوی قرائن ته وګورو، څه ته وګورو؟ قرائن ته. اوس کو څوک پاتشتمه د میاشتې باندې راځي چې مس په مری لیدل، په وښتمه باندې څه باندې نو د وښتو ورځې خو دغه نه میاشت نه صحیح. نو پته ولګی چې قرینه دا وایي دا دروغ دي، یعنی دې ته غلط فهمي شوې ده، دوی څه شوې ده غلط فهمي. نو هغه د اسټرانومي بنیاد باندې هغه زمانہ کې خبر وکړه چې د سپوږمۍ د کتو د پاره کم از کم شرط دا دی چې د دې عمر د 1400 غنټو نه زیات، د دې عمر د سورې د 1400 ساعتونو نه زیات. او نمبر 2 دا د ماښام وخت کې د نور نه کم از کم 10 درجه مشرق ته پاتې، 10 درجه مشرق ته درستی. نو کدا جانب مشرق ته د نور نه 10 درجه لري او عمر د 1400 غنټو نه زیاتی، نو ویزیبিলিټي پاسبل ده، ویزیبিলিټي پاسبل ده. خو که یا ایج کم وي یا ډیګری کمی نو بیا نشي لیدي، یا ایج کمی یا ډیګری کمی. که ایج کمی نو دا دومره تنده چې نشي لیدي، که ایج کمی نو دا دومره تنده چې نشي لیدي، صحیح شو. او که ډیګری کمی صحیح نو د نور د لایټ د وجه د دې ویزیبিলিټي نه کیږي. نو ګوره هغه زمانہ کې هغه اسپانوي ویلو که څنګه حساب نه زاو تعالی تر اوسه په اسپانوي نه پوهیږي. امام رحمت الله علیه نن سوال له 1500 کال وړاندې په اسپانوي پوهیږي. دا ډېر بلا سره و، زما په دې سړي ډېر په خاطر ده. فلم تجدوا ما انم الدتاسوب فتيمموا تيمموا كي صعيدا دخاور طيبا پاکیزا. نو اسکه خاور باندې تیمم کیږي، نو دا تولید. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د صعید معنا ده پاکه خاوره، د صعید معنا ده پاکه خاوره، او د طیب معنا ده زرغونون کې خاوره. څنګه زرغونون کې معنا ها یا څنګه یا پکې تاسو هم زرغونون ته وایي. امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه دا زرغونول پکې شرط نه دی، بس صرف پکې پاکواله شرط دی، خو مکمل پاکواله. څه شي مکمل پاکواله. اوس بیا دې یو مسله ده چې ځمکه پلیته شي، مثلا په موتیازه وشي، څه په وشي موتیازه په وشي پلیتی په پریوته، نو ځمکه خو ځوګین دي نه، خو چې وچه شي ایواپوریشن نو بس اصلي پاکه شي، صحیح شو. خو که کوم ځمکه باندې موتیازه شوي دولت او د وینځلو نه بغیر هغه وچه شوه، مثلا د وینځلو نه بغیر هغه وچه شوه، نو د مانځلو لپاره خو قابله ده، مونږ پې کېږي خو تیمم پې نه کېږي، مونږ پې کېږي په هغه ځمکه باندې خو تیمم پې نو کېږي، ځکه د تیمم دپاره الله تعالی دوه لفظ ویلي سعیدا طیبا. نو سعید معنا پاکه خاوره، طیبا معنا ښه پاکه. سعیدا معنا پاکه خاوره او طیبا معنا ښه پاکه. نو هغه ځمکې متعلق چې کوم باندې پلیتی پرېوتې او وچه شوه هغې متعلق صرف مونږ دا ویلي چې پاکه ده، دا نه شو ویلي چې ښه پاکه ده. ښه پاکه خو نه ده، څه ده بس پاکه ده، مونځ پې کېږي تیمم پې نه کېږي. بیا دلته بله مسله ولیکه چې هر هغه شی چې د جنس د ځمکې څخه وي نو په هغې تیمم جایز دی. نو په خاوره باندې، په لوټه باندې، په ګټه باندې، دا د جنس د ځمکې څخه دي، دا څخه دي د جنس د ځمکې څخه دي. خوار چې د ځمکې نه راوتې آهن دی، څه شی آهن دی
یا ګولډ دی یا سلور دی، نو دا ځمکې جنس نه دی، دا ځان له مستقل شی دی. په هغې باندې تیمم نه کېږي. که ګرد پې نه نو جایز دی پې. ډبره خو د ځمکې حصه ده، ډبره د ځمکې حصه ده خو لږه سخته ده. خو چې ګولډ او سلور دی د ځمکې حصه نه ده، او ځمکه کې دننه ایکسټرا شی پروت دی، فارن باډي ده، نو هغې باندې ډس پکار دی. په ډبره باندې نه، په ګولډ او سلور باندې ډس پکار دی، یا کپړه باندې چې کې نو هغې باندې ډس پکار دی. باقي هر شی لرګی چې دی دغسې لرګی نو هغې باندې هم تیمم جایز دی کله که ډس پې پروت وي، ځکه دا د ځمکې جنس خو نه دی. صحیح دې باندې چې ګرد وي نو هغه د ځمکې جنس دی، هر چې ډبره ده د په خپله ځمکې جنس دی، هغې باندې ضرورت نشته چې ګرد دې پې پروت وي. فامسحوا بوجوهکم مسکی تاسو مخونه خپل و ایدیکم لاسونه خپل منه د دې نه. مسلمان صلی الله علیه فرمایي چې ګوره فرض په اودس کې صرف څلور دي، ځکه چې آیات کې څو څه ذکر دي څلور. یوه دویمه ده چې د تیمم کې وګورئ دا بل سپورټ دی چې فرض صرف څلور دي، ځکه تیمم کې الله تعالی دوه څیزه ډراپ کړل او دوی پرېښودل، دوه څیزونه ډراپ کړل او داسې څو څیزونه وینځل یا ټچ کول لازم څلور، نو دوی دلته ډراپ کړل او دوی پرېښودل. نو وی چې مخ مسح کوي، څه کوي مخ مسح کوي، نو مخ سره قریب چې کومه حصه ده سر، نو بس هغه د مخ د وجې پاک شو، د هغې ټچ کولو ضرورت نشته. حالانکې په اودس کې وایي ته ټچ کې، په اودس کې ته ټچ کې یوه خبره. نو اوس که سړی وایي چې او تیمم کې نو ګرد والا لاس په مخ مو او په لاس په سر، نو په سر باندې دا ګردالود لاس وال دا خو ښه نه ښکاري، نو بس هلته الله تعالی هغه ډراپ کړو چې دا مخ والا حصه بس دا ور دپاره کافي شوه. دا یوه. دویم وایي لاسونه مې وکړل مزدې ته کومه نږدې حصه چې ده پښې هغه د دې وجې پاکې شوې یوه، او دویمه ده چې قرینه موجود ده چې پښې خو همیشه سړی په ځمکه باندې ګرځي نو په عمومي احوالو کې ای باندې ګرد پروت وي یا ګرد سره نږدې وي. نه نه یو خو دا دی چې سړي استنجا کړي، استنجا ته ضرورت نشته او داسې مات شوی دی. صحیح شو جائز. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه ما یرید الله، نغواړي الله تعالی لیجعل علیکم من حرج چې واچي تاسو باندې ایکسټرا تکلیف ولا کې یریدو، لیکن الله تعالی غواړي یو طاهرکم چې پاکي تاسو ولیتم نعمته علیکم، اتمام د نعمت په کې تاسو باندې، اتمام د نعمت چې آسان حکمونه درته درکړي، لعلکم تشکرون دې د پاره تاسو شاکران جوړ شئ. وذکروا نعمت الله، یاد کړئ نعمت د الله تاسو باندې، و میثاق الذی او وعده د الله آغا واثقکم به چې الله تعالی هغې باندې تاسو مضبوط کړی یعنې په خیر نارستی وه. وَإِذْ قُلْتُمْ چې کله تاسو وې سمعنا واورېدل مونږه وأطعنا او اوبې کوو مونږه، واتقوا الله یریږئ الله نه، ان الله علیم بذات الصدور تاکید سره الله تعالی عالم دی په رازونو د سینو باندې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته عنا الليل وعنا النهار. اللهم كان الحافظ.